نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا وزير له ولا مشير له لا ند له ولا نديد له ولا جد له ولا ضد له ولا ممد له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وأتقانا وأعلانا وأجلانا وأطيبنا وأطهرنا وأكملنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. معزز مسلمانانو، مونږ او تاسو مسلمانان یو. مونږ او تاسو داوا لرو چې مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. دا مونږ او تاسو ته چې کوم دین را رسېدلی دې پسې رستو ډېرې قربانۍ دي، ډېرې وینې دي، ډېر کړاوونه دي، ډېر لړزاونه دي، ډېر ګیلونه دي. د دې دین اسلام د دې آخري امت لومبني خلق چې قرآن کریم کې
سونه د ایمان والا مبارک آیتونه نازل شوي د دې مصداق لومبنه دا صحابه کرام دي اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا دا قرآن کریم کې یو کم نوی کرته ذکر شوی چې په کم دور کې د دې نزول کې دا په حجاز مقدس کې په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې نو په هغه وخت ایمان والا سوکو صحابه کرام نو کومه تاسو قرآن وګورو کنتم خیر امه تاسو غره امتی د دې آیت د نزول په وخت کې صحابه کرام کنه غره خلک تاسو کله الله تبارک وتعالى فرمایي وکذالک جعلناکم امه وسطا د وسطن ما نام مفسرین کوي عدلا خيارا تاسو لرمونگا گرزولیے یو امت وسطن خيارا عدلا دیر غور و دیر عدلان د دې مړومبني مزداق دا صحابه کرام نو الله تبارک وتعالى فرمای دا قرآن ہدایت دے د پاره د متقیانو الذين يؤمنون بالغیب د دې مړومبني مزداق هم دي صحابه کرام فغیب باندې ایمان ساتي مسترواج ور کوي الله په دین باندې مال لګیا پاسمانی کتابونو باندې ایمان ساتي نو په آخرت باندې یقین ساتي نو لائک علی هدن دا په هدایت دي صحابه کرام په هدایت دي ذکرون به مزداق د دې صحابه کرام دي اولائک هم المفلحون او دا کسان دی کامیاب صحابه کرام دی کامیاب نو کلا اللہ فرمائی اولائک هم الراشدون نو کلا اللہ فرمائی اولائک هم المؤمنون حقا لگنا اتنا دی 309 سیوالی صحابه کرام سره مین دار ایمان سره په دې صحابه کرامو کې بعضی داسې صحابه کرام دي چې بعضو ته په بعضو باندې خاص فضیلتونه دي دغه صحابه کرام ډېر طبقو کې دي بعض ته عشره مبشره یو مجلس کی پیغمبر سے کسان ہوتا صحابہ کرام سارے جنت زیری ورکا د جنت زیری یواز دی لفظ تم نه دي خاص ډیر صحابه دي نو بعض بدریین صحابه کرام دي نو بعض هغه صحابه دي چې هغه په بیعت رضوان کې شریک شوي وو بعضی انصاری مدینہ صحابہ کرام دی نو بعضی مهاجرین صحابہ کرام دی دی مختلف انداز سره د صحابو په جون دلوي کتابونه لیکلي شي الاستيعاب اسد الغاباء الاصابه دا غنو جلدونو کې د صحابو زندگی پکې بیان شوی ده پدې صحابه کرامو کې یو لوی نوم دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته دا د مسلمانانو خلیفہ ګرځیدل او د صحابه سره مینه د ایمان برخه ده
زمونږ استاد هم د صحابه سره مینه شته، زمونږ او تاسو سره صحابه کرام مبارک وایس معلومات نه. زمونږ په معاشره کې جرنل نالج خلق دی ته وایي چې دا پخوانی فلمونو او ډرامونو مونږ ولا یادي او دا غي چې کوم چا کار کړي نو هم ولا یادي. ورلد کپ چا ګټه دی او هغه وخت دا غي چې کوم دینو کیپټن سو کو کم ملک په کم وخت کې میچ ګټلې او دا اسماعیل امدا جنرال نالج دی. او که تاسو کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم سو دا صدیق وتولې ویا کله په دام ګورنو دام ګورو دالګ د کول پکاري. ابوبکر صدیق رضی الله عنه داړو باندې خلیفہ دی او بیا د خلفای راشدین مبارک خو نبی علیہ السلام خاص کر ذکر کړي چې علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغتم چې دی ابتداء چې لا ایمان نو راغلی مسلمان شوی نه دی نو بعضی کتابونه ذکر کوي داغو نوم عبد الکعبه د کعبه بنده د کعبه کې وړي بوتان پراته تم یو قول بعضی ذکر کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولنوم بدل کا عبد الله د ابوبکر نوم اسلامي نوم عبد الله. بعضی وی دا نوم ورتا خپل کور والا وی خودلیو خپل مشران ورته نوم عبد الله خودلیو. د پلار نوم د پلار نوم چې دی عثمان بن عامر عثمان خواغه مشهورو ابو قحافه سره ابو بکر پلار چې مونږ کتابونه ګورو نو ایک راځي ابو قحافه ابو بکر صدیق د پلار نوم دی ابو قحافه او د ابو قحافه خپل نوم عثمان بن عامر. د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د مور نوم سلمہ او کنیت داغی ام الخیر. ابو بکر صدیق د مور کنیت دی ام الخیر او نوم دی سلمہ. بعضی کتابونه ذکر کی دا سلمہ چې وکنه دا د ابو قحافه د تر لور دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لقبنا دا دو مشهور دی کتابونو کې یو عتیق یو لقب دا ابو بکر صدیق دی عتیق او یو لقب دی صدیق ابو بکر صدیق. زمون د مسلمانانو ځای کې دی بس دا غنوم ابو بکر صدیق دی. دا ابو بکر سے خپل نوم شو عبد الله د پلار نوم ابو قحافه او دا ابو قحافه خپل نوم دی عثمان بن عامر. دا ورته بیا ذکر کوي دا صدیق وتولې وي او عتیق وتولې وي د بیا غنې وجي. دا ابو بکر دا پلار چې ابو قحافه دام د مکی په مشرانو کې وو. دیوم نبی علیہ السلام
چې کله نبوت ملاو شو نو دیوم ور پورې ټوکې ټکالې کولې او ابو قحافه په مکه کې چې وو نو په خپل ابای دین باندې کلک ټینګو چې کله مکه بیا پته شو نبی رسول الله والسلام جمعات کی تشریف فرماو نو د فتح مکی نه رستو بیا د ابوبکر پلار راغلی ابوبکر ورسره نبی علیہ السلام چې دی ویلو چې روان دي د ابوبکر پلار او بوډا دي کمزوري دي نو دلته بعضی کتابونه ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر ته دله مولي تکلیف ورکو چې دلته زما خواته راتلو ما ته به دی ویلو زما ولا خواته ورغله د نبی علیہ السلام اخلاق مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا داغه پسینه باندې الله سراخ کړ او بیا مسلمان شو او بیا هغه الله پاک نورم عمر ورکړو او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه نه بعدم دی سره دی ژوند دیو فاخر کې دی بیا نه دی راشه دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مور چې دا ام الخیر سلمہ بنت سخر دا ابتدا کی مسلمان شوه د دې نامخ کې 38 یا 39 کسان نور مسلمانان شوي دي او دا ورپسې مسلمانان ده ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبل از اسلام هغه بار تجارت روزگار کو او دغه دیانتداری امانتداری دا مخکې نم مشهور و تجربه او اخلاق مخستو نو خلق باورته انتهایی عزت کو تر جاهلیت په دوران کې بازچا د قصاص مسله وا د دیت مسله بوا نو د دیت هغه پیسې به ابوبکر سره جمع کړي دی امانتدارو چې ته بل چاته بچا ورکوي نو به عربونه قبول ابوبکر سره بیٹھته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قبل الاسلام زندگی کې هم د شرابونو ډیر نفرت نبی علیہ السلام سره په هغه وخت کې مینه محبت نبی علیہ السلام سره تجارتی سفر کې شرکت کړي چې کله نبی علیہ السلام ته نبوت ورکړل شو د نبی علیہ السلام چې دا خاص دوستانو مخلصین نو دي ته نبی علیہ السلام خبر اوکا نو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د ټولو ناول د نبی علیہ السلام په لاس بیعت وکړ ځکه د ابوبکر صدیق مخکې هم د نبی علیہ السلام سره مینه واز له صفاو دلته بعض کتابونه ذکر کوي چې لومبنه مسلمان څوک دی لومبنه اسلام چا قبول کړي ایمان په نبی علیہ السلام اول چا راوړلې بعض وی خدیجه ده نو بعض وی زید ده نو بعض وی ابوبکر ده محدثین ذکر کوي چې پناریناو کې مشرانو کې لومبني ایمان وروړل په نبی اسلام ابوبکر ده په کشرانو کې لومبني ایمان وروړل زید او په زنانو کې لومبني ایمان وروړل خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله مسلمان شوی دی بیا په کلار نه نه د مسلمانې نه خدار دی بلګ لګ حرکت کوي دی به جهد کوي مهنت به کوي دعوت بچلی او دعوت بیا ډیر اثرات او ډیر برکاتی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
د ابوبکر په دعوت مسلمان شي. دارنګ زبیر بن عوام چې نبی رسول الله وی لكل نبی حواریہ، د هر پیغمبر ځان ته مخلص او رازدار وو. وحواری الزبیر، زما حواری زما رازدار دا زبیر بن عوام دی. د نبی رسول الله ساندوم دی زبیر. دا زبیر بن عوام هم د چا په دعوت مسلمان شوی؟ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې مسلمان شوی. عبدالرحمن بن عوف وګوره څنګه لوی خلک دي. در دعوت د ابوبکر په دعوت اسلام تراغلی. سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبد الله، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ السلام چې کله د دین د دعوت دا سلسله جاری وساتله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر میدان کې وسره ابوبکر صدیق لک ولاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با روزانه سار او ماخام د ابوبکر خواته تلو، الته خپل میس کی خبرې کولې، او که کله بیا د دعوت او فگش کې وته نو هم بدی دواړه یو ځای وو. په مکه کې چې لومبني کوم خلکو زیات ایمان راوړو، اکثر پکې غلامان او وینځي. دغه دا خپل مشرانو نه داغي د ظلم ستم نه تنګ شوی وو، او ډېر پکې داسې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل آقاګانو نه په بیا باندې غوښتي او بیا به آزاد کړ. یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کې تقریر کو، مشرکان دغه تقریر نسخ یعنی په hebat کې رااله او ډیر غصه شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې رامنډ کیو، هغه ظالمانو په پیغمبر لاس چت کو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دون وو چې به هوش شو. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه رامنډ کا، او خلق توي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، آیا تاسو هغه تنو وجنه چې غوي رب زما الله دی؟ بعضی کتابونو ذکر کړی یو پیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد الحرام کې وو، تو مشرکان رالو، نبی علیہ السلام ته په دې سټ کې صادر واچو، تاووي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې مبارک غټ غټ راوته، تکلیف وتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رامنډ کا، او دې په دې کوو ډېر کسانو نبی علیہ السلام تنازعات کو، او بیا مشرکانو ابو بکر صدیق راټینګ کو. ابو بکر صدیق یو بچی دا اسماء رضی اللہ تعالی عنها د زبیر بیبی دا، نو هغه اسماء وی زماده بابا جان ډېر خسته خسته ځل پیوي، او دې مشرکانو فلاسو کې او فموتو باندې هغه وختره وېستو زما بابا جان کې کې ښه صحابه دا خلک نو دا ډېر نران خلکو دی ارزم قربانی د نبی علیہ السلام د پاره کولا. د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د نبی علیہ السلام په منځ کې رشتہ د مصاحرت، نبی علیہ السلام زوم شویم دی په مکه کې د هجرت نمخ کې، او بیا رخصتی شوی دا د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د هجرت نه بعد. ابتداء چې کله مشرکانو ډیر څنګهول راواغستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته اجازت ورکو، که څوک حبشې ته هجرت کوي نو تاسو ته اجازت دی. نو ډیرو ملګرو هجرت وکړه حبشې ته، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت هغه وخت کې نه کو. بعضی سیرت کتابونو ذکر کړي چې دلته ابو بکر صدیق رضی الله عنہ په حرم کې
په مسجد کې کله قرآن لستو تلاوت کو په موس کې لستو نو دا قرآن لستو سره بداغه د سترګو نوخ کې راوسی جړل وي دا مشرکانو دا کشران او دا زنانه دا بوله په تماشا ولاړو کوم سره جړل مشران صلاح وکا چې بيداری دا قرآن لولي خلقو ته زمون دا معصومان او دا زنانه او تر جمع کیږي نو دا خبرانه بل خو واړی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی چې تمدل تک نور نه راځي منه کړ د ابو بکر صدیق رضی الله عنہ د هجرت اراده وکا برق الغماد مقام ته ورسید التور سره د مشرکانو یو رئیس او مشر ابن دغنا ملاقات وکړي ابو بکر چرته رواني او ته وی بس داخلك من نبريدي بستر میں راغستی دا نظم بس ہجرت کوم بل وطن تزم ابن دغنا ته وی ابو بکر تاغن تخلقم لا خلق نبريدي ورا کافر دی ابو بکر کې دونا صفات تي چې هغه د مشرکانو مشرم دای قائل دی وتوی ابو بکر تاغن تخلق دیلرم لا څوک د علاقې له وباسي تو خو د غریبانو خلکو سره ملاتړي تو خو د فقراو امدادي تو خو د غمزدو خلکو د پاره تسلی سامانه تو خو ډیر ملمدوس انسان پتا کې خو ډیر صفات دي وتوی راځه زستا ذمہ داری علم د هغه زمانه مشرکانو کې یو ترتیبو چې یو قبیله مشر به وی چې پلان کی تما امن ورکو بل چا هغه باندې لاس نه کېټولې دا هغه یو خپل تړاو چې کله به زموږ په پښتنو کې یا بعضې اوسم بعضې قبایلو کې شته دا خلکو یو خپل تړی بس دی نو څوک خوا دې خوا نه شي کولی ابو بکر صدیق راوستو هغه اعلان کو چې ما ابو بکر تامن ورکو خبردار په بلاس نو چته وي جرګه وتره ابن دغنه د جرګه کې نه چې سیوا بالکل ستا امن خو سر پسترګو خدا سړی دل په حرم کې قران وینو خلق را خرابای دې وسره جاړي مو زموږ دا واړې هم په تماشې نو زنانې هم په تماشې نو سیبه خیر دا وته وای چې قران خو دلته نه وای کنه حرم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته ابن دغنه وی چې را چې دا قران مې مړه خیر کوره وای کنه اکور شروع کو کور کې دغه یو ډیوډه وای کې د مونږ زیو بیا بالته ابو بکر قران لستو ځانته لستو نو بیا بد د مشرکانو د زنانه او د کشران صدا ورمخه ته او سبا فوجا په کوټو ول تور ولاړو وته ور بیا ته او قران خو فضل کې لارې کوي دا خو نه مسلمانان د قران نه ماړیو کنه موږ عصبیت را دن نشوي دي موږ تفرق را دن نشوي دي چې اوسړي سیده ساده مسلمان دلته د مشرقي کې د مغربي کې د شمالي کې جنوبي د ارضي څوک د قران بیانې دی بالکل يردا خدای الله کتاب دی اکنه زه چې زما جماعت او زما پارټي ما ته یو قران وي خو زه به اورم او قبل څه کراته وي زه به نه اورم دا غټ ظلم دی ما دا خو قران نه دی بیا دا خو بیا څه بل څه مقاصد دي نو چې هلته بیا قران وی خلک را جمع کېده مشرکانو بیا جرګاو کا ابن دغنه ته وایي چې سیوا غسړي خو ته قران شروع کړ دی هلته ته خلک راځي د مشرکانو د مشرانو کار دا خلک قران ته نه پرې خو خلک د قران ناړول ابن دغنه ته ابو بکر استاد امن ما ته ګران پرې وته یا خدا قران مو یا استاد امن ذمہ دار نه او ته شل ظلم ته ذمہ دار نه استاد په ذمہ داري کې ډویم نه دلته ابو بکر وګنه کته کولا
صحابه د غیرت نمونه وي، صحابه ډېر بهادران خلکو، صحابه ډېر نران خلکو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل ترتیب دا جاری وساته. اگر دین اړوسو چې کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت ترتیب برابرېږي، بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په هجرت په سفر کې ملګری دی. نبی علیہ السلام چې هجرت اراده کوي راځي ابو بکر صدیق کرا. ته ابو بکر ما ته خبر نه وਹੀ رااله چې مکه پرېده وځه. ابو بکر صدیق درخواست کی د الله رسوله دې سفر کې ما ځان سره نه ملګری کوي. نبی علیہ السلام وی بالکل سر سترګو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي دا خبره ما مخکې نه ډېره اورېده چیرې دا خوشاله نم د سترګو نه اوښ کې روزي خدا منظر ما لیدلې نه و. چې کله نبی علیہ السلام زما بابا جان ته وی چې بالکل سر په سترګو ما سره په سفر کې رفیق جوړ شه، زما رفیق سفر شه، زما ملګری شه. زما د بابا جان د سترګو نه ډېره خوشاله نه اوښ کې روانې شوې. زما د پیغمبر مړګیرتیا کې سفر کوم. بیا څنګه ترتیب شو؟ دا هډومبني خلیفہ دی، خلیفہ راشد ابو بکر صدیق ته زندگی و ان شاء الله ورپسې نور د ابو بکر صدیق متعلق خبرې آئنده جمعه کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا رب. سنت کریم.